ته بدل شي په خپل کور کې ورته اور بل شي د چا په چولو کې د چا په تنورونو کې دا اوس وګورئ د نیمبان درته خیم نیمبان به د سکرین باندې درته خیم په هغې کې ستنې ورکړي دي په هغې کې دننه بلډنګ ویرې ته کړي دي زه به تاسو ته وښیم تاسو ته ما ویلي مو چې د سحر او د جادو اقسام نشته چې چا څنګه وکړو نن په دې سترګو باندې دغه ظلم هم ګورئ دا نیمبو ګورئ دا کومه لوبې پرې کړې ده اختلافاتي ولی د چا زړه چې دی او دردو ستا زړه به دردیږي د چا بدن چې دی او دردو ستا بدن به دردیږي د چا ښځه چې دی او دردوله ستا ښځه به دردیږي د چا پلار دی او دردو ستا به پلار دردیږي د چا مور دی او دردوله ستا به مور دردیږي که د چا په کاروبار کې دی هغه ته بېچیني راوستله کاروبار د ختمولو کوشش دی وکړو الله به ستا هر څه ختم کړي بسم الله الرحمن الرحیم نن به زه تاسو ته په دغه سکرین باندې هغه څه ښیمه چې ډېر خلک وایي چې یاره دا ګمان دی او دا فراډ دی موږ مسلمانان کلمه شهادت هم ویلې ده د هغې په باوجود باندې موږ د یو انسان ژوند ته غلی یو د یو انسان پیسې ته غلی یو د یو انسان یوې ښې ورځې ته غلی یو او موږ وایي یاره موږ مسلمانان دا وګورئ زما د لاس کې دا تاسو ته څه ښکاري وګورئ دا ستنې دي ګوره سیوه دا بکسوي دي ګوره ورته ښه یو درته ښیمه دا وګورئ ورته لاس مې وګوره د بکسوونه ډک ته دا وګوره سیوه دا څه دي دا د دې د لاسه کور کې پریشانی وه ماشوم بچی کله خېټه خرابه کله تبه ډاکټران په حساب باندې نه پیدل دغه شان د هغې په مور او پلار باندې ظلم کېده هغوی ته چې نن کم تکلیف په دغه سکرین باندې بیا زه تاسو ته ښیم شکل به د مجبورۍ په وجه باندې نه صورت او صورت به نه نور هغه تاسو ته به هغه هیئت زه ښکاره کوم دا ورته وګورئ دی په دې څیزونو کې کړي اوسې به دا تارونه ورسره دا ورسره قسمه قسم چې کوم دی نو ساختونه سوري تعویزونه پې کړي او په دې کې د دې نامې ویښه صاحب دا وګورئ ورته سره سره لیکلي کړي سره دا وګورئ ورته دا وګوره لاس مې ډک دی لاس دا وګوره داسې دی په کور کې راووتل صاحبه دا ورته وګورئ دا حالات دي زموږ د مسلمانانو دا وګورئ دا موږ مسلمانان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتیان ذات ته وایو او زمونږ حالات دا دی یاره مسلماني پرېږده یو انسانیت هم موږ کې نشته هغه ساحران هغه کافران هغه حرامخواره هغه جادوګران چې پیسې الي او د بل کور رانې او دی وایي چې یاره زه به ښه ورځ وینم هغه ښځه هغه سړی چې څوک په دې کار پسې ګرځي او څوک دا کار کوي که نه د ایمان نه خلاص د سکون نه خلاص د ده په کور کې به همیشه جګړې د ده په کور کې به همیشه دپاره اختلافات دي ولې د چا زړه چې دی او دردو ستا زړه به دردیږي د چا بدن چې دی او دردو ستا بدن به دردیږي د چا ښځه چې دی او دردوله ستا ښځه به دردیږي د چا پلار دی او دردو ستا به پلار دردیږي د چا مور دی او دردوله ستا به مور دردیږي که د چا په کاروبار کې دی هغه ته بېچیني راوستله کاروبار د ختمولو کوشش دی وکړو الله به ستا هر څه ختم کړي وروره دا دلته هر څه په بدل باندې دي خفه کېږم نو زه هر چا ته یم چې ګورې کوشش وکړه چې ځان بچ کړي لاندې تورې تیارې قبر را روان دی لحد را روان دی سخت ځای را روان دی دا ظلم مه کوه چا سره دا اوس وګورئ زما دا جولې د دې څیزونو نه اوس دا وګوره دا ډکره دومره ظلم څوک د چا سره کوي و ظالمه د الله په کلام کې قسم دی بس چې شفا پکې پرته ده قسم دی چې پکې شفا پرته ده قسم دی چې پکې شفا پرته ده د الله په کلام کې د هر مرض علاج شته خو ستا کور روان شو ستا جادو به څومره چلیږي یار ستا شیطانتوب به څومره وچلیږي ته به څومره فراډ کوې څومره دوکه به کوې د الله یو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او آیت کرسی ته یو څیز هم نشي ټینګېدی که غر هر څومره اوچت دی په سر باندې لاړ شته مسلمانه دا ظلم پرېږده د چا کور مه ورانوه د چا زندګي مه خرابوه الله جل جلاله هغه ذات دی چې ډېر هر څه به درته بدل شي په خپل کور کې ورته اور بل شي د چا په چولو کې د چا په تنورونو کې دا اوس وګورئ دی نیمبان درته ښیم نیمبان به د سکرین باندې درته ښیم په هغې کې ستنې ورکړي دي په هغې کې دننه بلډنګ ویرې ته کړي دي زه به تاسو ته وښیم تاسو ته ما ویلي مو چې د سحر او د جادو اقسام نشته چې چا څنګه وکړو نن په دې سترګو باندې دغه ظلم هم ګورئ دا نیمبو ګورئ دا کومه لوبې پرې کړې ده